أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. او بعضی د خلقنا هغه څوک دي چې نسی د الله نه سیوا نور شریکان محبت کوي د هغوی سره په شان ته د محبت د الله. هغه کسان چې ایمان والا دي سخت دي په محبت کې د الله سره، او که چېرته پوهېدې هغه کسان چې ظالمان دي کله چې ویني دوی عذاب لره په ورځ د قیامته په دې خبره چې بېشکه طاقت ټول الله لره دی او بېشکه الله سخت عذاب والا دی، نو دوی به شرک نه و کړی. ربط د مخکې سردار چې مخکې آیت کې دعوا د توحید ذکر کړه، و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم. ستاسو معبود یو معبود دی چې هغه الله دی او رحمان او رحیم دی. نو بیا په هغې باندې دلایل ذکر کړه، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار. 8 دلایل په دغه آیت کې ذکر شو. نو اوس په دې آیت کې راټنه ورکوي هغه چاته چې دومره دلایل پرېږدي او بیا ځي د بل چا بندګي شروع کوي. نو الله تعالی د خپل وجود، د خپل قدرت مطلقه، د خپل توحید او د خپل رحمت نښې د دې دپاره بیان کړي چې بنده صرف د هغه عبادت وکړي، صرف د هغه سره محبت وکړي او د هغه په عبادت او د هغه په محبت کې بل هیڅ څوک شریک نه کړي. لیکن مشرکان بیا هم د الله د عبادت او محبت په ځای د بل چا عبادت کوي، د خپلو باطلو معبودانو سره داسې محبت کوي لکه څنګه چې د الله سره پکار دی. نو په دې وجه د ایمان والو حال د هغوی نه مختلف دی، جدا دی. هغوی د الله سره هیڅ قسم شریکان نه جوړوي، صرف د الله عبادت کوي، په الله باندې توکل کوي، ټول کارونه یې الله پاک ته سپارلي. حافظ ابن قیم رحمت الله علیه په شرح المنازل باب التوبه کې هغه لیکلي دي چې شرک چې دی هغه په 2 قسمه دی. یو شرک اکبر دی، غټ شرک، یو شرک اصغر دی. شرک اکبر الله پاک بغیر د توبې نه معاف کوي. هغه دا دی چې بنده څوک د الله سره شریک جوړ کړي او د هغه سره داسې محبت کوي لکه څنګه چې د الله سره پکار وي. دا هغه شرک دی چې مشرکانو به خپل باطل معبودان د الله سره برابر ګڼل او دا برابروالی په محبت او تعظیم او عبادت کې و. لکه د عالم د عام مشرکانو دا حال و، بلکې اکثر مشرکان د الله په مقابله کې د خپل معبودانو سره هغه زیات محبت ساتي او د هغو په یادولو باندې خوشحالېږي، که د هغو د معبودانو یا د هغوی د مشایخو چې هغوی ته هغه معبودان جوړ کړي څوک بې ادبي کوي، بې احترامي کوي او په ادب او احترام سره د هغوی نوم نه اخلي، سخت غوسه کېږي. الله په بې ادبۍ باندې دومره نه غوسه کېږي لکه څنګه چې دغه خپلو معبودانو او د خپلو هغه شریکانو په بې ادبۍ باندې خفه کېږي، لکه سپی او شرمخ او دا چې غوسه شي. نو په دې آیت کې هغه مشرکان او اهل کتاب مراد دي چې دوی خپل بوتان، معبودان، باباګان، مولیان، پیران، مشایخ د الله سره په محبت، طاعت او تعظیم کې شریکان جوړ کړي. لکه څنګه چې د الله سره مینه پکار ده دغسې مینه محبت دوی د هغو سره کوله. څنګه طاعت او خبره منل چې د الله په کار دي دغه شان دوی د خپلو معبودانو، پیرانو، مولیانو خبره منله چې هغو به ورته کوم شی حلال که هغې ته به حلال وي، کوم شی چې به ورته هغو حرام که هغې ته به حرام وي، هېڅ دلیل به ورسره نه و. د الله په شان د هغوی تعظیم به یې کو، سجدې به ورته کولې، سر به یې ورته ټیټه و، د الله په شان
رامدد شه به ورته وي د هغه نوم به بیا اودسه نه اخسته او چې مدد تی څوک نه غواړي په هغې به خفه کېده څوک چې د هغو عجز کمزورتیا د دغه بوتانو باباګانو د دو بیانوي نو سخت رد به یې کوه په هغو باندې دا اولیا نه مني دا کافر دي دلته په شرک فی المحبت والطاعت والتعظیم باندې رد دی نو یحبونهم ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا بعضې د خلقو نه هغه څوک دي چې نشي د الله نه سوا شریکان یحبونهم دوی محبت کوي د هغو سره یحبونهم که حب الله په شان ته د محبت د الله د دې یوه معنا دا ده چې د هغوی سره مینه کوي او د الله سره هم مینه کوي ځکه چې مشرکان هم کله کله د الله عبادت تعظیم کوي دعاګانې کوم غواړي نو معلومه شوه چې دا هم شرک دی چې مخلوق سره د الله په شان مینه وکړی شي د عبادت مینه او دویمه معنا د دې دا ده چې دوی مینه کوي د خپلو شریکانو سره په شان د مینې د مؤمنانو د الله سره لکه څنګه چې مؤمنان د الله سره محبت ساتي دغه شانتې دوی د خپلو معبودانو سره محبت ساتي نو ډېر خلک دا ګمان کوي چې شرک به دې ته وایي چې څوک بل خالق او بل رازق وګڼي دغسې نه ده بلکې غیر الله سره محبت د هغه تعظیم دا هم شرک دی هغه ته سر ټیټ کړي د هغه عبادت په شانتې محبت کوي د هغه سره نظر منښتې د هغه په نوم باندې کوي د دې وجې نبي علیه اسلام دا خبره بده ګڼله چې صحابه کرام هغه ته پاڅي چې پاڅېدل به نو نبي علیه اسلام به نه پرېښودل کښېنه محبت په معنا د طاعت سره هم راځي خو دغه مجازي معنا ده نو دا یحبونهم که حب الله یطیعونهم که طاعت الله دوی دا طاعت کوي خبره مني د دغه شریکانو په شان ته د طاعت د الله تعالی د محبت تقاضا دا چې خبره به مني ځکه چې یو کس چا سره محبت کوي او د هغه خبره نه مني نو دا هیڅ محبت نه دی نو د خدای پاک سره چې څوک مینه کوي هغه کسان چې مؤمنان دي هغو د الله سره محبت ډېر سخت دی سیوا دی نو دا هغې نښه دا ده چې د الله خبره به مني د الله د رسول خبره به مني رابعه بصریه ته دا اشعار منصوب دي څوک وي د عبدالله بن مبارک اشعار دي تعصي الاله وانت تظهر حبه هذا لعمري في القياس بديع لو كان حبك صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطيع ته نافرمانی د الله کوي او د هغه د محبت اظهار هم کوي زما دې په الله قسم چې دا په قیاس کې دا ډېر ناشنا کار دی په عقل کې ناشنا کار دی که ستا محبت رښتینی وی نو تا به د هغه اطاعت کوه د هغه خبره به دې منله ځکه چې محبت کوونکی د هغه خبره مني د هغه چا چې چا سره محبت کوي عاشق د خپل معشوقي خبره مني بیا د دې محبت اقسام دي هر محبت د غیر الله سره دا هم څه حرام نه دی شرک نه دی ناجایز نه دی یو محبت په معنی د شفقت سره دی چې سړی چې کوم دی د خپلو ماشومانو سره مینه لري دا د دې وجې نه چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم په هغې باندې حکم کړی دی د الله طرف نه حکم دی دا شرک نه دی نه کفر دی اقرع بن حابس هغه وویل چې زما 10 بچي دي ما یو هم نه دی خپل کړی نبي علیه السلام به زه ستا په زړه کې خو محبت او رحمت نشم اچولی نبي علیه السلام به د ماشومانو سره محبت کوو مینه به یې کوله دویم چې کوم دی هغه محبت د دین د وجې نه دی چې دا په اصل کې د الله سره محبت دی لکه نبی علیه السلام چې کوم دی هغه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه مبارک فرمایي چې دی زما خلیل نه دی لیکن د ده سره زما محبت د اسلام دی اسلام محبت دی دریم محبت د ښځې او د خاوند تر منځ دی نو دا هم پکار دی دا هم په اقسام مو د شرک دا نه دی په دې باندې حکم راغلی دی دغه محبت به تابع وي د الله او د الله د رسول د محبت داسې محبت به ورسره نه کوي چې هغه د الله سره برابر یا د هغې نه زیات بل محبت د الوهیت دی چا سره داسې مینه ولري چې هغه ته عاجزي کوي سر ټیټوي سجده ورته کوي د خپل معبود په شان یې ګڼي هغه نه بغیر د اسبابو یره کوي د هغه نوم اخلي ادب احترام سره نظر منښت د هغه کوي
لکه مشرکان چې هغه به دا کار د بوتانو او د هغه کسانو چې هغه د دوی پیشوایانو مقتداګان د هغو خبرې به منه دي یا یو ولی نبی قبر ته ځي د هغې نه ګرد چاپېر طوافونه کوي د هغې کاڼي په ځان باندې هغه مږي. نو دغه محبت چې کوم دی د غیر الله دا ناروا دی، دا ټیک نه دی. نو والذین آمنوا اشد حبا لله، هغه کسان چې ایماندار دي سخت په محبت کې د الله سره، یعنی مؤمنان ډیر محبت والے دي مشرکان نه د الله سره، ځکه مؤمن سره یوازې د الله پاک سره محبت کوي. د مشرکانو هغه محبت تقسیم دی، کله د الله سره محبت دی، کله د یو بابا سره، کله د بل بابا سره. یا دویم معنی دا چې والذین آمنوا اشد حبا لله من حب المشرکین، هغه کسان چې مؤمنان دي هغه سخت په محبت کې د محبت د مشرکان نه. مشرکان چې د خپلو معبودانو سره کوم محبت کوي د هغې نه د مسلمانانو محبت او مینه سیوا ده، ځکه چې د مسلمان د الله سره مینه او محبت هغه د دې وجې نه ده چې الله پاک یو کامل ذات دی، په هر څه قادر دی، هر څه باندې عالم دی. او مشرکان خو څه د لالچ د وجې نه لګیا دي د هغې سره محبت کوي. که څه فایده ورته ورسېږي بیا ورسره مینه کوي، چې نقصان ورته رسي په دې پوه شي چې ما ته نقصان رسوي، بیا خو دې تښتي، په ورځ د قیامت به بیا د براعت اظهار کوي، بیا به تښتي دا ټوله د هغه خپلو معبودانو د دې نه به تښتي. بیا د محبت چې کوم دی هغه اسباب دي، چې الله د محبت د پیدا کېدو چې کوم دی هغه ډېر اسباب دي. یو سبب دا دی چې د فرایضو نه وروستو د نوافلو اهتمام کوله او په هغې باندې الله پاک ته ځان نږدې کوله. الله پاک د هغه چا سره محبت کوي او د دې سړي هم د الله سره محبت پیدا کېږي چې فرایض هم ادا کوي، د هغې نه وروسته نوافلو اهتمام کوي. دا حدیث قدسي کې راغلی دی. دویم چې کوم دی د الله پاک ذکر کول په هر حال کې، په ژبې سره، په زړه سره، په عمل سره، په هر حال کې د الله سره محبت په دې باندې راځي چې د الله ذکر کوي. دریم چې کوم دی هغه په خپلو محبوب څیزونو باندې د الله محبوب څیزونه غوره کوله، خپل خواهشات رستو کول، د الله پاک امر مخکې کوله. ستا نفس تا ته وایي چې ته دا کار وکړه او بل طرف ته د الله حکم دا دی چې دا مه کوه. په دغه وخت کې پته لګي چې اوس که ته دا کار پرېږدي نو ستا به واقعي د الله سره محبت وي، او که دې پرې نه ښوده نو دا د خدای سره محبت نه دی، دا خو هوا پرستي او د خواهش تابعداري ده. څلورم دا دی چې د الله په اسماء او صفاتو کې سوچ کوله. پنځم چې کوم دی د الله په نعمتونو احساناتو کې سوچ کوله، هغه یادول ځان ته. شپږم سبب دا دی چې هغه زړه مایله کوله، عاجزي کول د الله په مخ کې. اووم دا دی چې د شپې په آخر حصه کې چې کوم دی د الله پاک سره مناجات کوله، عبادت کوله. اتم سبب دا دی چې د مخلص محبت کوونکو سره کېناستل، نیکانو خلکو سره چې کوم نیکان خلق دي هغو صحبت اختیاروله. او نهم دا دی چې هر هغه شي نه ځان ساتل چې هغه د الله او د دې زړه په منځ کې پرده حایله کوي، د هغې نه ځان ساتل. لسم چې کوم دی هغه قرآن کې سوچ کول، په دې سره هم د الله سره محبت پیدا کېږي. یو لسم چې کوم دی هغه د پیغمبر د سنتو تابعداري کوله. او دولسم چې دی هغه دعاګانې چې مسنون دعاګانې دي، احادیث کې راغلي دي، دا سړی کوي غواړي، په دې سره د خدای سره محبت پیدا کېږي. ولو یری الذین ظلموا، او که چېرته ویني هغه کسان چې ظالمان دي، حال انفسهم، حال د خپل نفسونو، اذ یرون العذاب، په دنیا کې اذ یرون العذاب، کله چې وویني دوی عذاب په ورځ د قیامت باندې، نو لعلموا ان القوة لله جميعا، نو خامخا دوی به پوه شي چې طاقت ثابت دی صرف د الله دپاره ټول. وان الله شدید العذاب، او یقینا الله پاک سخت عذاب والا دی. یا داسې دی دا د دې ترکیب ولو یری الذین ظلموا باندې ولو یعلم الذین ظلموا، چېرته پوهېدی هغه کسان چې هغه ظالمان دي، اذ یرون العذاب، کله چې دوی ویني عذاب چې یقینا طاقت د الله دپاره دی ټول، او الله پاک سخت عذاب والا دی. لما اشرکو یا لما اتخذوا من دون الله اندادا، نو بیا به دوی شرک نه کړی او د الله نه سوا نور خدایان به نه ونیولي. استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، کله چې بیزاري اختیار کړي هغه کسان چې د هغو تابعداري شوې ده، دا هغه کسان نه چې دوی تابعداري کړې ده. ورأوا العذاب، او دوی ویني عذاب. وتقطعت بهم الاسباب،
او کټ شي په دوی باندې اوشو کېږي د دوی په منځ کې تعلقات اسباب. نو اوس که څوک وایي چې زموږ معبودان شته هغه به زموږ سفارش کوي موږ به د عذاب نه خلاص کړي نو د هغوی براعت ذکر کوي دلته چې ستاسو دا باباګان پیران دا معبودان دا بوتان دا تاسو له په کار نه راځي په ورځ د قیامت به دوی ستاسو نه تښتي بېزاري به اختیاروي هېڅ فایده تاسو ته نشي رسولی. اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا یعنی دا مشران چې کوم دي د کشرانو نه به جدا شي لیډران پیران باباګان هغه به تښتي بیا په دې باندې دا سوال دی چې بعضې خلق داسې دي چې هغو ډېر خلق مسلمانان چې هغو د پیغمبرانو تابعداري کړله نو هغه پیغمبران به د دوی نه تښتي نو نه د پیغمبرانو دلته تابعداري چې چا کړله نو دا تابعداري په ګمراهۍ کې مراد ده چې په ګمراهۍ کې تابعداري کړله نو هغه ګمراه لیډران هغه به ترې تښتي هغه مشران هغه به ترې تښتي پیغمبران چې کوم دی هغه د چا نه تښتي ځکه الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین دوستان چې کوم دی په دغه ورځ بعضې به د بعضو دپاره دشمنان وي مګر متقیان چې دي هغه دشمنان نه دي. نو چا چې په حقه تابعداري کړله د چا د پیغمبرانو د نیکانو خلقو هغوی به ورله لاس ورکوي بیا په ورځ د قیامت کوم چې په ګمراهۍ کې تابعداري کړله هغه ته مراد دي لکه سورة ابراهیم 22 نمبر آیت کې راځي وقال الشیطان لما قضی الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم ما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي اني كفرت بما اشركتموني من قبل ان الظالمين لهم عذاب اليم. شیطان به وایي کله چې فیصله وشي چې یقینا الله پاک تاسو سره وعده کړې وه خو د هغه وعده حقه وه ما د سره وعده کړې وه خو ما خلاف وکړو د خپلې وعدې زما په تاسو باندې څه زور نه و په دنیا کې خو صرف ما دعوت درکړی او تاسو ما خبره منلې وه نن ما مه ملامته کوئ خپل ځانونه ملامته کوئ زه ستاسو بچ کوونکی نه یم نن تاسو ما بچ کولی شئ ما زه انکار کوم د هغه څه نه چې تاسو زه د الله سره شریک جوړ کړم د دې نه مخکې ان الظالمین لهم عذاب الیم یقینا ظالمان دپاره سخت عذاب دی. نو پته ولګېده چې دا هغه متبوعین چې کوم دی هغه به تښتي د هغه تابعینو نه د هغه چې چا یې تابعداري کړله چې هغه ګمراه وو هغه ملایکې یا جنات یا نیکان خلقه هغه معبودان جوړ کړی شوي د الله پاک سره چا شرک کړی هغه یې شریکان جوړ کړي نو هغه به هم بېزاري اختیاروي لکه بل ځای کې راځي سورة احقاف کې چې واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم کافرین کله چې دا خلق راجمع شي نو دوی به د هغوی دپاره دشمنان او د هغوی په عبادت باندې به انکار هم کوي اگر چې نیکان خلق دي خو د هغو خلقو دوستو خلقو هغه د الله سره برابر کړي دي د الله شریکان جوړ کړي دي د هغو عبادتونه یې کړي نو هغه څه خبر دي د دې نه زما د باندې وروستو خلقو زموږ عبادتونه کوله که فرشتي دي که پیغمبران دي که اولیا دي هغه به وایي چې موږ خبر نه نو ستاسو د عبادت نه موږ انکار کوو موږ نه یو خبر د دې نه نو په دې آیت کې موږ ته دا هدایات دي چې ځان له داسې مشر او امام نیول پکار دي داسې مقتدا او لیډره چې په قیامت پر ورځ سړي په کار راشي بیا په قیامت کې بیا سړي د تښتي نه وتقطعت بهم الاسباب دوی هغه اسباب بکړ شي اسباب جمع سبب ده سبب پوړي او رسۍ ته وایي دلته د مراد تعلقات دي ځکه چې د پوړي په رسۍ باندې هم هغه د یو شي تعلق د بل شي سره راځي یو شی بل شی پې تړي نو هغې سره تعلق راځي نو د دوی په منځ کې هغه تعلقات چې دي هغه به ختم شي که د استاذۍ شاګردۍ او که د پیرۍ موریدۍ او که د خرچي چې هغه مالونه یې خرچ کړي یا محبت یا رشتهداري وه یا په خپله منځ کې هغه لوزونه وو دا هر څه چې دي دا به ختم شي یا هغه اسباب نه مراد عملونه دي لکه سودي وي چې د دوی عملونه هغه به هم د دوی په کار نه راځي عمل خو هغه په کار راځي چې هغه نیک عمل دي دو خو چې کوم کارونه کړي دا کافر دي په ګمراهۍ کې تابعداري د بل چا کړله ایمان ورسره نشته ځکه دغه اعمالو ته دی په تمه چې زما په کار به راشي نو دغه په کار نه راځي وقال الذين اتبعوا لو ان لنا
کرتن او به یا کسان چې تابعداري کړو کې سره ارمان دی چې زمونږ دپاره واپسي وي دنیا ته فنتبرأ منهم نو موږ به د دوی نه بیزاره شي جدا شي به وو کما تبرأوا منا لکه څنګه چې دوی زمونږ نه بیزاره شي دي کذلک یریهم الله اعمالهم حسرات علیهم دغسې الله پاک ښایي دوی ته اعمال دوی حسرات علیهم دپاره د ارمانونو افسوسونو په دوی باندې وما هم بخارجین من النار او نه دي دوی وتونکي د اور نه نو په دې آیات کې اوس د تابعدارو پیمانتیا ذکر کوي چې دوی تابعداري کړو د کسانو د باطل معبودانو هغه په ورځ د قیامت کې وتښتي براءت اعلان به وکړي نو دوی به هم وایي چې ارمان دی چې موږ واپس سره دنیا ته او موږ د دوی نه بیزاره شوی وی نن چې په موږ باندې سخته راغله دا کسان زموږ کار رانغله اوس واپس سره په دنیا کې دوی بیا موږ ته ویلی چې کوئ دا عبادت کوئ د غیر الله نو موږ به د دوی نه براعت اظهار کړی او موږ به ترې تښتېدلي وو او دا دروغ وایي سورة انعام 27 نمبر آیات کې راځي چې ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه که دوی واپس شي دنیا ته نو دوی به بیا شروع کړي هغه کارونو کې چې دوی د هغې نه منع شي کرتن که چېرته زموږ دپاره واپسي وې رجوع وې نو موږ به د دوی نه بېزاري اختیار کړو نو دغسې الله پاک د دوی هغه اعمال چې کوم دی ښایي دوی ته دپاره د افسوسونو د ارمانونو اعمالهم هغه بد اعمال عبارت دي چې شرک دی انکار د قرآن نه دی انکار دی د پیغمبر نه انکار د آخرت نه نور د الله حقونه ضایع کول د مخلوق حقونه ضایع کوله دغه ټول اعمال به په دوی باندې هغه حسرات افسوسونه ارمانونه وي افسوسونه ارمانونه نو دا جمع ذکر کړي حسرات نه دا مفعول له دی یعنی افسوسونه په جدا جدا مقاماتو کې نو دې وجې دا جمع راوړه نو دې هغه ډېر اعمال دي کله به د ایمان او د توحید پسې ارمان کوي لکه سورة حجر 2 نمبر آیات کې راځي ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین ډېر کله ته ارمان به کوي هغه کسان چې کافر دي چې ارمان دی موږ مسلمانان به کله به د آیاتونو د انکار او تکذیب د وجې نه افسوس او ارمان کوي لکه سورة انعام 27 نمبر کې کله به د پیغمبر نه د انکار په وجه باندې افسوس ارمان کوي لکه سورة فرقان 27 نمبر آیات کې کله به د قیامت د انکار د وجې نه افسوسونه ارمانونه کوي لکه سورة انعام 31 نمبر آیات کې راغلي کله به د الله د حقونو ضایع کولو د وجې نه هغه افسوس کوي ارمان کوي لکه سورة زمر 56 نمبر آیات کې دې وجې نه قیامت ته یوم الحسره ویل کېږي د افسوسونو ورځ وما هم بخارجین من النار دا دفع د وهم ده چې آیا دا افسوسونه کول به دوی لس فایده ورکړي د اور نه به اخلاص کړي نو جواب وشو چې نه وما هم بخارجین من النار دوی نه دي وتونکي د اور نه دوی د اور نه نشي وتلی ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا او بعض د خلقو نه څوک دي چې هغه نسي د الله نه سوا شریکان یحبونهم محبت کوي د هغو سره که حب الله په شان ته د محبت د الله تعالی والذین آمنوا هغه کسان چې ایمان یې راوړلی اشد حبا سخت په محبت کې لله د الله سره ولو یرى الذین ظلموا او که چېرته وویني هغه کسان چې ظالمان دي په دنیا کې اذ یرون العذاب کله چې وویني دوی عذاب په آخرت کې ان القوة لله جميعا چې یقینا طاقت د الله دپاره دی ټوله وان الله شدید العذاب یقینا سخت الله پاک سخت عذاب والا دی لما اشرکو نو دوی به شرک نه وکړی استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا کله چې بیزاره شي جدا شي هغه کسان چې د هغو تابعداري شوې ده د هغه کسان نه چې چا یې تابعداري کړې ده ورأوا العذاب او دوی وویني عذاب وتقطعت بهم الاسباب او کټ شي ختم شي د دوی په منځ کې تعلقات وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرة او ووایي هغه کسان چې تابعداري کړې ده چې ارمان دی چې زموږ دپاره واپسي وی دنیا ته فنتبرأ منهم نو موږ به جدا شي د دوی نه کما تبرأوا منا لکه څنګه چې دوی زموږ نه جدا شو نن کذلک یریهم الله اعمالهم دغه رنګې ښایي الله پاک دوی ته د دوی اعمال حسرات علیهم دپاره د افسوسونو ارمانونو په دوی باندې وما هم بخارجین من النار او نه دي دوی وتونکي د اور نه ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا